دومره انسانانو کې یو سړی دا رانه کوي چې هغه دا تپوس وکړو چې زه ګناهګار یم، ما ته ګناه چل وښایي، ګناه څنګه پرېږدم؟ ولې 1500 کاله پس چې کوم دا ټول خلک پیغمبران دي، دا صحابه دي، دا تابعین دي، د ګناه تپوس چا ونه کړو، داسې چا ونه ویل چېرې دې ګناه له یو سخت جوړ کړه، یو سخت راله ولیکه دې ګناه دپاره چې زه سودخور یم چې سود پرېږدم، زه رشوتخور یم چې رشوت پرېږدم، زه حرامخور یم چې زه حرام پرېږدم، زه بېلماز یم چې زه مونځ شروع کړم، زه دروغ وایم چې دا ژبه مې په قابو کې شي، زما سوچونه ګندري سوچونه مې برابر شي، زما د خلکو سره ورانه ده چې زړه مې ورته پاک شي، زړه مې ورته نرم شي، دا تپوس څوک نه کوي. د ګناه د پرېښودلو تپوس نه کوي، لیکن تپوس تش د دې خبرو یاره دنیا خرابه ده، کاروبار خراب دی، پلان کې ټیک ته دې تپوس هم کوه، خو د ګناه تپوس خو خپل غم خو وکړه که نه، خپل غم نه کوي، لیکن تش د دنیا په غم کې اخته نو دا خو ټول هر څه دنیا دنیا شوه، نو بیا دا آیات کریمه خو په مونږ باندې چسپان کېږي چې اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. دا خو هر سره دنیا دپاره کول، د دنیا د حصول دپاره دی کول چې زه په دنیا کې برابر یم. دا خو د شدت سوچو، دا خو د فرعون سوچو، دا خو د فاسقانو فاجرانو سوچ دی، دا خو د الله نه د باغیانو سوچ دی، دا خو خلکو جنتونه جوړول. د حرامو د حلالو تمیز یې نه کو، لہذا د حرامو د حلالو تمیز به کې. ټیک خبره ده، ښه خوراک بند نه دی، ښه جامې بندې نه دي، ښه لباس بند نه دی، ښه کور بند نه دی، ولیکن اسراف ټیک نه دی، حرام ټیک نه دی، ناجایز شی استعمالول ټیک نه دی، پردي حقوق وهل ټیک نه دي. نو د دې پابندي قرآن حدیث کې نشته، خو اسراف په نه کې ځان به ساتي. څومره نعمت ناشکري روانه، هر کور ته چې ورشي اول زما پسې د نورو دننه کور ته ورشه، په هلته ډوډۍ پرته ده، هلته ډوډۍ پرته ده، دلته وریجې اړولې. سعودي عرب خو غرق دی، غرق خو شو او غرق کېږي به. ولې غرق شو؟ د رزق حد درجې توهین په سعودي عرب کې کېږي، په ټولې دنیا کې نه کېږي. چې په عربو کې کومه توهین کېږي د رزق، دا په بل ځای کې نه کېږي. غونډ غوڼ شیزونه راغلي او هغه دغه ته وراچوي، دغې شیزونو ته هلته دا د رزق چې کوم دی حد درجې دغه روانې. ته یاره څه چل خو نه کېږي، وبه شي. د الله تعالی صبر چې کوم دی خو زیات دی، وبه شي.